الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد لقد سمع الله بشك أوري الله پاک قول الذين خبر دهغچا قالوا چوي إن الله چه بشك الله پاک فقير فقير ده ونحن أغنياء امونگ مالداران یو سنكتب زرد چه وبلکو مونگ ما هغ خبر قالوا چه دیوي وقتلهم الأنبياء أو ديوبة قتل والأنبياء لرا بغير حق فنا حق سرا ونقول أو وبوايمونغا ديو تذوقوا وسكي عذاب الحريق عذاب دس وزولو ذلك دا بدل بما فهغس قدمت أيديكم تمخكي كري دلاسو نستاسو وأن الله أو بشك ألا باك ليس ندي بظلام ظالم د ظالمانونا للعبید پخپلو بندگانو باندې مخکې آیاتونو کې الله جل شانه د يهوديانو متعلق او د يهوديانو د بخل متعلق چې د ارشاد او فرمایو په دې آیات کریمو کې الله جل شانه د يهوديانو د یو بل حرامي توب تذکرہ کوي چې دیبا د الله جل شانه چې کله الله پاک دغه آیات را نازل کو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا چې څوک ته هغه به الله پاک ته قرض ورکړي قرض حسنا چې الله پاک هغه ته د هغه د قرض دو چند درې چند او ډیر کې وته نو دی يهوديانو به مسلمانانو ته وی چې تاسو خدای چې دی نعوذ بالله من ذلک الله پاک چې دی دا فقیر دی او مونږ مالداران نو الله پاک دا آیات کریمه را نازل کو چې تدې ته وایا چې الله پاک هغه خبره اوري کم خلق چې دا خبره کوي چې بشک الله پاک نعوذ بالله فقیر دی او مونږ مالداران یو دویم شان نزول لدی آیات کریمه دا دی چې سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ورځ د يهوديانو مدرسې ته لاړ او د يهوديانو یو معلم یو استاد فخاص دا غنو مفخاص د هغه سره هغه ته وی چې تا ته خپته چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام په حق پیغمبر دی او دا د الله پاک پیغمبر دی نو تاسو ولې دی نه منئ او د چې کوم صفات دي هغه تاسو په کتاب کې ذکر دي په تورات کې نو تاسو ولې بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان نه راوړئ وې دې ظالم ورته وی چې تاسو الله پاک نعوذ بالله فقیر دی او مونږه مالداران یو نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته ظالمه کستا چرته د مسلمانانو سره معاهده نه وي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د معاهده نه وي نو ما به په دې ځبان استاد اثر چې دا قلم کړو بیا دا ظالم چې دی راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته او نبی علیه السلام ته د ابوبکر سے بارکی شکایت وکړو چې د سیده راغله و مونږ ته دا خبره وکړه او دا خپل خبرې ناکم چې د الله پاک بارکی کړو و دا غې نه منکر نو الله پاک چې د آیات کریمه را نازل کو چې بهشکه هغه کسان چې هغه دا خبره کوي چې الله پاک فقیر دی او مونږه مالداران یو نو دا خبره الله پاک اوري او الله پاک فرمایي چې دا خبره به مونږه ولیکو چې دا خلق وای او هغه خبره یوازې دا نه چې دی د الله پاک باره کې دا وای بلکې دی ظالمانو چې د پیغمبران هم بغیر د حق قتل کړي دي پناه حق چې د سوسو پیغمبران به دی د ورځ چې د شهیدان کول نو مونږ به د قیامت په ورځ دیو ته وایو چې وسه کوي هغه عذاب چې هغه سوځون کړي او دا بدله د هغه څه چې وړاندې کړي دي د ردی لاسونو نه دا چې الله پاک په دیو باندې ظلم کوي الله پاک چې د خپل بندگانو باندې ظلم نه کوي بلکې دا ظالمان دي د الله پاک مبارک غلطي خبرې کوي او په پیغمبران د الله پاک خوخ بندگان په مخ د زمکه هغه دیو چې د هغه قتلې نو د قیامت پر ورځ به الله پاک چې د دیو ته بدله ورکوي او دیو ته سخت عذاب چې د هغه ورکوي
لقد سمع الله بشك اوري الله پاک قول الذين وینا د هغه چا قالو چې وی ان الله بشک الله پاک فقیر دی ونحن اغنیا او مونږه مالداران یو سنكتب زرد چې وبلیکو مونږه ما هغه خبر قالو چې وی دی وقتلهم الانبیاء او دی قتل کړي دی پیغمبرانو لره بغیر حق پنا حق سره ونقول او بوایو مونږ ذوقوا وسکی عذاب الحریق عذاب بل شوی ذالک دا بدل ده بما ده هغه قدمت ایدیکم چې وړاندې لګلې دي ایدیکم ستاسو لاسونو وان الله بشک الله پاک لیس نه دی بظلام ظلم کوونکې للعبید په خپلو بندګانو باندې الله جل شانه ذا ملک التوفیق ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم